औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो को स्किप ना कीजिए, एंड तक देखिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। دګیس دغه پټپټونه یو داسې تکلیف جوړي چې بلا خلک د ځان سره یوسي. خزه خاون او یو رکوټ شاهزاده د دې ودانې سره لاړل ترمي شو. دا ګیس تله و بزاغو ګیس لګول هغه د شوی دی ګیس جمع شوی او غرض ناری کړ. بیا د ګیس پټپټونه صرف پټپټونه نه د ځان سره جنازي وباسي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخون کې او مهربان دی. قدرمنو دا ودانې چې کوم تاسو تخکاری دا ودانې زمونږ غوندې کې خلک په ټول عمر کې یا یو ځل وکړي یا دونه وس خو نشته چې دا یو ځل هم وکړي. قدرمنو ګیس په دې وطن کې یا خو شته دی نه او چې کله راشي نو دونه بې درېږي چې اړي موړي به نه په یو ساعت کې اوسي. دا ترمې خښتې او دا روانه ودانې دا دونه خفګان نه جوړي خو چې د دې کوره کم خاغلی ګور ته لاړل دا یو داسې تکلیف دی چې د کور مشران او ژوندي پاتې خلک به ټول عمر د دغه درد نه طواف کوي. قدرمنو وابډا کالونه کې ورځ نیمه مخکې دا یو حادثه راپېښه شوه او دا هر کال وي چې دا جمع راشي او د ګیس دغه پټپټونه یو داسې تکلیف جوړي چې بلا خلک د ځان سره یوسي. یو خو د ګیس د لوډ شیډینګ پته نه لګي دا څه ټیم راغی. قدرمنو چولبان کې به بچ ګیس ته ستا بسترګه ورشي سترګه بده بندي او مرګ برتا د ګیس سیټر په شکل ستا پسنګ ولاړی. قدرمنو ویل کېږي چې واجد په حق ورسېدو سدونیم کال مخکې واده شوی دی. تصویرانې تاسو تخکاری هم او داغه د 15 ورځو بچنګې چې هغه ته غیټر لګولو. قدرمنو هغه ټوکړه هم لاړه. خزه خاون او یو رکوټ شاهزاده د دې ودانې سره لاړل ترمي شو. قدرمنو ذمہواری به اخر په دې وطن کې د دې حادثاتو سوق قبلې دا داسې وطن دی چې پچا راغله پغ راغله تر دې د مدل ته خو راغلي نه دي چې یا خدا ذمہواری قبول کړي او ذمہواری دې هم په تندرو لګي چې پلار سره ودرېږي الګم رسته وکي لګ ډاډ ورکی د داړه داغم لګ کم کی. قدرمنو سو خورانل خو په دې هیله زمو مایک دل تراغه چې تاسو هم احتیاط کوئ دغه ګیس چرته داسې قیامت جوړ کی چې تر اخره پورې سړی زیل نه راځي. دا وخت واجد والد سے بولاړي د غیر رشتہ دار هم دي ترې هم دي نو او چې کوم زخمیان دي او هم تم لږ سات پس خیم ته اته زخمیان دي او هم تاسو وګوره. دا د ورځې دا شپې لس بجې بوزي به په درې نیمې بجې به راولي او بس به چې راشي بس به راغلی یو د شپې په ناوخته باندې دا ټایم بوزي بس درې نیمې بجې بوزي پته نه معلومه خجی او معلومه نه چې بس کله درې نیمې بجې راولي کله 2 بجې راولي کله یو بجې راولي. دا څه چل شو جی دا ګیس تله و بزاغو ګیس لګول هغه د شوی دی دا د شپې په درې نیمې بجې ګیس راغلی دوی ته پته نه وه او بس چې دغه شوی د ګیس پې راغلی پته ورته نه بس دغه و بس ګیس جمع شوی دی او غړز یې نارې کړی. دې کې درې کسان په حق ورسېدل. 3 کسان په حق زخمیان پکې څومره کاکا جی؟ 15 کسان پکې زخمیان دي. نو بس کور خوروان شو. کور روان شو. د واجد واده یو کال شو. دغه بچی ته ګیس لګولیو. دې بچی ته ګیس لګول چې دا یخ چې ګرم یو نو درې وانه په حق ورسېدل. 3 وانه په او یو زیب راته ودی دغه کې بس
دې ظالمانو لازم بجلی ځي په بې ټایمه بوځي بې ټایمه ګیس راولي بې ټایمه دغه کوي پته یې نه لګي نه بجلی پته لګي نه ګیس پته لګي ګنټه نه ګنټه نه چې کله ودانې درش شوه نو کاکاجي تم دې کور کې زه دې بیټق کې پروت وم دې بیټق کې دلته را باندې دلته به دا خښتې را باندې لږې رالې ما ځان خښتې لرې کړې او ماشومان پکې پراته وو نو هغې نه مې خښتې لرې کولې بس هغه مې راوښ کړه حالت څه واجد له رالې واجد له خو چې رالم هغه پکې پراته وو چغې مې والې اور لګېدلی و پې اور لګېدلی و نو بس بیا خلکو هلته بیا دغه راوته دې کې پراته وو نو بس چې رالم هغې له مې چغې والې اواز خو یې نه راکولو هغې سمدستي په حق رسېدلي ها بس سمدستي هسپتال ته نه یې نه سمدستي رسېدلي ناوې هم پکې مړه شوه جي او جی ناوې پکې مړه شوله یو مې وراره یو مې ورېره وه ټیک شوله او بل د ګیس دې کې هغه خپل سمیل دغه چې کېږي نه هغه پکې نه وي چې سمیل یې خلکو ته اندازه ولګېږي چې مطلب ګیس راغلی یا کمره کې ګیس دی نو دا سمیل چې دوی پکې نه اچوي یا هر څه چې وجه ده خو د دې بین نو نه د دې بیم بالکل نو دا خو دوی خپل پیسو دپاره دا کیمیکل دوی رئیسارۍ ځان دپاره نو خو چې بین وي زه سړی بیا څه نه احتیاط وکړي خلک که نه بي نو د دا دې کور هم د اوه مرلې کور و دا اوه مرلې کور و دا خپل کور و جي خپل دی او نو د غریبۍ دا کورونه خو هم جوړېدل ګران کار بس ګران دي نو بس دغه اسرم و نور اسرم نشته دی بس ها بس دغه اسره و بس وای باچا ستاسې کېده به زما تره زوی او تره لور مې وه هېڅ تم هم ترې نه ساتو د حکومت نه دا کم چې ناست دي که نه پر اسلام آباد کې دې ته دا زما میسج دی چې نن ما سره وشو سبا بل کور سره هم کېږي بل سره هم کېږي بل سره هم کېږي نور هېڅ هم نه ویم بس زمونږ د زړه نه خدای خبر دی نور هېڅ هم نه ویم بس زما میسج ډېر اسلام آباد والا ته دی هغه کوم چې ګټې ګټې سټې ناست دي اوسه پورې څوک تپوس لا د ادرسۍ له دا لا موږ خپل غم کیو لا خپل درد کیو دعا کې هم څوک نه راغلي څوک به راغلي یا به نه راغلي اوس په موږ ته په دلی کې څوک راځي څوک نه دي راغلي څوک نه واجد ستاسو ورور جی کشر و جي ده نه جی جی څه ویل غواړې باچا بس هغه زه دغه ته لاړم سودا پسې لاړم او چې راغلم پرې موړ راتو شوم او بس یو غرض ناری شو چې غرض ناری شو بس سودا هر څه مې په لاس کې پرېوتله هغه سره موږ خبرې او بس دې بیټ کې پراته او په راښکلو مو لورینې مې روغ کې لورینې مې هغوی پې خښتې دغه شوي کوټه کې هغې نه هم خښته اور هم ماته لګېدلې او خښتې مې ترې روغ واجد څه چغه سوریس آواز بیخي هېڅ هم نو کړی بیخي هېڅ هم نو کړی یار څه ماشومان د دې چت لاندې راغلي وه هغوی چغې والې هغوی اور هم ماته لګېدلی او چغې مالې هغه هم بس په زور او په دغه روغ کړ واجد به څه کار کوو واجد ټیلر و جي ژوند شروع کېدو نه مخکې ستی شو ختم شو څه ویل غواړې او ستاسې کېده زما کزن و سرجي هغه د کځي کې پروت و مونږ لکه به کرین راوستو د کرین په ترو مونږ هغوی راویستل دلته نه نو دغه شان خو مونږ نشو ایستی دا تاسو وګورئ چې دا بالکل فل را پرېوتی دی زما دا میسج دی د کې پي کې دی وزیرانو ته دغه ته کم از کم په دې ایکشن خو واخلي د پښتنو اواز خو لږ اوچت کړئ دا ګیس زمونږ دی بجلي زمونږ دی تپوس نشته دی یوسف جان لاله چې تاسو مونږ تپوس ونه کړو څوک به یې تپوس کړي نن مونږ سره داسې حادثه وشوه سبا بل سره کېږي بل سره کېږي داسې ډېرې حادثې به وشي خو مونږ چې خاموشه پاتې شو نو دا به بیا ډېر ناروا وي ډېرې خویندې میندې به جاړې دسي ډېرې جان صاحب زما پکې لور هم یو دا زما مطلب د اوښ کور دی که نه لکه سخر مې دی نو زما لور هم بېګا راغلی ولته د ماما دا کوم چې وفات شو الله دوی بخښي دې ځان سره راوستله ما ورته چې بیټا مزه یخني د هغوی چې نه پاپا چوټیانې دي که نه نو هغه د ځان سره راوسته وې زه بوځمه دی که ستاسې کار نشته نو هغه هم د مطلب قسمت راوستې وه خو د ټول نه پیله چې کله دا ځای را پرېوته نو هغه دلته نیکه سره مطلب وه او ټول نه پیله مطلب هغه پکې دغه شوی وه او هغه زما لور وه یو پکې چې کوم دی د یو کشر زوی دا دواړه پیله ریسکیو واله چې کوم دی ریسکیو کړي نو هغوی بیا ما ته کال وکړو ریسکیو واله تاسو په هسپتال ته راشئ زموږ هلته هغې مطلب دا نګراني کوله او باقي امبولانس والا به دوه درې کم سے کم دا 10-12-14 کسان وي نو هغې کې ډېر کافي بیا دا کسان چې کم وو دا وفات شو الله دوی بخښي دي پکې ډېر زیات لیټ شي وو هغې چې هلته راوړل نو مطلب د هغې دغه نو بس الله پاک د هغې پوره کړې وه ډېره مهرباني موږ دعا کوو چې الله تعالی تاسو له صبر درکړي د دې ودانې نه 3 لاشونه
او اته زخمیان په خوله یادېږي. دا حادثات د معمول خوم دی او دا چې یخني شروع شي بیا د ګیس پټپټونې صرف پټپټونې نه د ځان سره جنازې وباسي. قدرمنو یو گزارش کوم، اکثر خلک وایي دی حکمرانانو ته ووایه دی وزیرانو ته ووایه او زما جواب همیشه دی چې په کوم ملک دا نظام نشته، ستاسو نظام په دې ملک نشته، نه د انصاف شته، نه د هسپتال شته، نه د سکولو د تعلیم شته، نه د یو تعلیم یافته بچي د روزګار شته. نو صاحبه دا یو داسې وطن دی چې دا روان دی او دلته کې صرف یو څیز دی چې د هغې نه زموږ حکمران طواف کوي او هغه د اقتدار. په اقتدار پسې ړانده دا داسې وزیران دي چې قسم په خدای چې د کم وزیر نه تپوس کې یې شکل ګورې نو د شپېتو نه بره دی. حیران بشي چې یو سړی د شپېتو نه بره دی بیا هم د اقتدار یو هوس اخیستی دی. دعا به کوم اولاد وکړي چې داسې حادثات د چا سره هم ونه شي. په اخره کې د تا هغه زخمیان ګلالي هم ښیم. راځئ موږ سره. دا واړه خو قدرمنو تاسو کتل دا زخمیان دي، واړه ماشومان دي. دا وخت دلته کې دا بله کاکې د دې سره مې یو دو خبر کوم. ستاسو نوم دي زویه؟ مناهل. سبق وایي بچي؟ سویم کې بچي؟ پنځم کې. دا څه چل شوی بچي؟ دا کور اور اغوستی. کور اور اغوستی وي؟ نو دا ټول ویده وی بچي؟ دا یو بله کاکې راځي سره مختصر خبره کوم بیا به زه. ستاسو نوم دی بچي؟ نیمره. نیمره څه چل شو بچي؟ اور لګېدلی و؟ او ستاسو نوم دی زویه؟ تیری. قدرمنو دلته کې ما سره یو بل ورور ولاړ دی، سجادي نوم دی. کومه ناوې چې په حق ورسېده و هغې سره د 15 ورځو هغه یو شهزاده چې یقینا چې دا ټول کور به د هغه نه تاوېده. د 15 ورځو دغه ماشوم هم په دغه حادثه کې د خپل مور پلار سره د دې دنیا نه لاړ. دا هغه ناوې چې کومه اوس په دې دنیا کې نشته، د هغې والد صاحب سجاد بھائی ما سره ورسره یو دوه خبرې کوم. سجاد بھائی دعا درته کوو چې خدای پاک تاسو له صبر درکړي. یو ستا لورکې او بل هم ستا وروارو. نو زه وایم چې د دنیا دستور دی بس سړی دعا کوي، بلا خلک ناست دي. دعا کوو چې الله تعالی تاسو له صبر درکړي او ستاسو دا لورکې چې کوم په حق ورسېده دا مشرۍ وه که شرۍ وه؟ ټولو مشره وه جي. واجد سره د واده ورواره و بس همین زوی و بس دغه نو سیم ستاسو په حق ورسېده. دا به تاسو لوبولي که نه دا ماشوم؟ بالکل. څه ویل غواړې دا چې کومه حادثې تواتر سره په دې خیبر پښتونخوا کې د ګیس له کبله کېږي څه ویل غواړې؟ لوډ شیډینګ نه ځي او راځي خلکو ته پته نه لګي، ټایم پته نه لګي. دې کې ډېر زیات کورونه دغه شو، یوازې دا نه دي نه علاوه نور هم ډېر زیات بلاسټینګ وشو. دا غلطۍ نه دي بس نه اطلاع ورکوي نه څه چې دا ټایم ځي یا دا ټایم نه ځي، مې ټایم یې بوځي او راولي. دې د وجې بس دا خلک تبۍ باندې سر دي بس. دا چې کوم کور دی دا خو به دي چې ته په غریبۍ کې جوړ کړي هغه ختم شو. وداني ماته لږ لږ ښکاري دا به هم نړوي جي؟ مکمل ختم شو بس هر څه هم لاړ او دویم ورځ دا کور هر څه ختم شو. تاسو مو سره دلته لنډ اوسئ سجاد بھائی که ته بل ځای کې چېرته اوسئ؟ زه هم دلته شاته اوسېږم. د درس سره تاسو هم ځان نه ورسو؟ د درس سره څنګه درز وشو زموږ کور ور ګیټ چې دی ټي وي لانج هغه یو قرض وکړو، دونه خراب آواز و زه एकदम راټوپ مې کمال سی چالو شو، بار بم والو تو شي اجي بار ووتم کوسي خلکو ول راشوي رور کور دی پکې درز وشو. اځه چې لاړم بس هلته مې 400 کا د لور کمره باندې مې 800 پراته ډېر خوارې نیمو کې خو بس رو مې نه هلته حالت سو مساله دا خلک کوشش کولو خو بس بیا خو ډېر کسان راغله اور لګېدلی و موږ ډېر خوارېنو کې خو عمل بیم نه شو چېرته ډېر زیات درنې وی پکې بس مړه وو بس. نو ریسکیو والا بیا راغلل که د علاقې خلک راغلل؟ نه ریسکیو والا بیا راغله. اخري تپوس در کوم سجاد بھائی چې دا وخت ډېر خلک تاسو اوري تاسو کور روان شو ولای تاسو له صبر درکړي دی حکومت ته یا چې کم واکداران دي هغې ته څه ویل غواړې؟ حکومت ته دا غواړم چې دا ګیس نظام دې ټیک کړي، د بجلۍ پته نه لګي ځي او دا ګیس جمع شوی دی کې بجلي را لیټر د ګیس هغه بجلۍ لګېدلو سره براش شوی بس دا دغه د ګیس والا دغه کوم چې موږ سره به زیاتې دا وشو بس. ډېره ډېره مهرباني سجاد بھائی. ګلالي پکې سر بیلمن و
ښکلی زوی واجد پکې بیلمه نو او بیا هغه ناوې هم چې ایله ژوند شروع شو او ایله د ارمانونو پوره کېدو آغاز شو او دا خونړۍ حادثې دا کور ترمې کا قدرمنو حکومت او بیا خصوصا د سویګیس محکمې ته گزارش دا کوم چې دا څومره جنازې چې وته نو دا هم په قتل کې راځي دا بېغوري ده او دا د بېغورۍ نه زیات زه ما چې دا قصدن شو ځکه چې یو حادثه بار بار کیږي نو دا قصدن ده د سویګیس محکمې ته او مشرانو ته دا وایم چې دا چې کوم لاشونه او کوم خلک په حق ورسېدل دا خلک خو چپ دي دې کې نه عدالت شته نه کچرې شته نه جرګه شته نه مرکه شته خو یو نظام د رب ذوالجلال د عدالت هم شته چې پای کې به تپوس پوښتنه کېږي د ګیس د هغه واکدارانو نه د چا د لاسه چې دا حادثات اوس د دې علاقې معمول جوړ شوی دی الله تاسو له صبر درکړي صاحبه ستاسو د کور نه وتې جنازې دا بار وړل ډېر ګران کار دی الله تعالی په تاسو باندې خصوصي رحم وکړي او د خپل ځان خیال ساتئ داسې ګیسونه چې هغه داسې ناروا ځي او راځي نو د دې نه بلولې ښه دي ځکه چې ستاسو ژوند قیمتي دی او چې کله قدرمنو د چا د کور نه لاشونه وځي نو دلته کې بیا انصاف نی د دې نه مخکې چې داسې خونړۍ حادثه ستاسو په درشل هم راشي د ګیس په استعمال کې د احتیاط نه کار واخلئ नाजरीन उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाले इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त मिल सके तो आइए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग